الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، زه ستاسو ورور رحیم خان تاسو ته مخاطب یم د مټې مین ګیټ وی کوم چې زمونږ بابي مټه ده او د دې ځای نه زمونږ د مټې هغه چیک پوسټ دی چې دلته کې د لرو بر نه چې څومره ګاډي راځي نو هغه په دې طرف باندې انټر کېږي او مختلفو علاقو ته ځي. دا زمونږ مین چیک پوسټ دی. په دې چیک پوسټ باندې ولاړ یم. تاسو ته معلومه ده چې د حکومت د اړخه انتظامیې د اړخه چې کوم بندیز لګېدلی دی د 8 مئی نه واله د 16 مئی پورې چې کوم بندیز و په هغه حواله باندې چې دی د انتظامیې د طرف نه په هر ډسټرک په لیول باندې کم او ډسټرک خلک چې راځي هغه باقاعده د دې چیک پوسټو نه واپس کېږي، د هغې انټري کېږي، د هغې کارډونه چک کېږي. په دغه حواله اډیشنل ایس ایچ او صاحب په دې چیک پوسټ باندې موجود دی. هغې په خپله ډیوټي فزیر دی او ورسره سټاف موجود دی. دې نه پوښتنه کوم چې مزید څه هدایت روان دي دلته کې چې کم خلک راځي د هغوی څنګه ریسپیکټ څنګه کېږي، په څه طریقه چې دي هغې واپس کېږي، دې ته څه هدایت ورکړی کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه حالات تاسو په خپله ولیدو او دغه زمونږ د ډیوټي روانه ده او کوشش زمونږ دغه چې دغه څنګه افسرانو دغه ایس او پي جاري کړي دي، څه احکامات دي چې یاره کوم چې د سیل ځایونه دي، مطلب کالام، بحرین، مدینه دا پورې یا د زمونږ بنجبه، نو د دې ته پابندي ده. دې ته به سیلانیان نه راځي ځکه دا مرض داسې دی چې دا د روکتام دپاره دا یو څو دا ایس او پي جاري شوي دا لازمي دي. نو په دغه سلسله کې موږ موجود وو او باقاعده چیکین کوو. هر یو ګاډي نه هر یو کس نه شناختي ګاډ هم ګورو. نو کم سړی چې د سیل په نیت راغلی او مطلب هغه سیل له ځي او دغه علاقو ته ځي نو هغه باقاعده موږ واپس کوو. هغه ته موږ وایو چې یاره دا پابندي ده، هلته څوک شته نه، هر څه بند دي، لهذا تاسو واپس کېږئ. نو دغه ډیوټۍ کې نن هم روانو، تاسو راغلي، تاسو د حالات په خپله وکتو. ایس او صاحب دا راته ووایه ډسټرک لیول باندې دا چې دی هر چیک پوسټ باندې دغسې ذموار ولاړ دي؟ او رحیم خان بھائی دا چې څونه پورې چیک پوسټونه دي که نه نو هر یو چیک پوسټ کې دا هدایت هم جاري شوي دی او د افسرانو حکم هم دی چې داسې قسم له سیلانیان راځي چې فرض کا ډسټرک کې دننه کم کسانی هغه خو که غم خادي کوي نو هغه اجازت دی، خو چې کم سیلانیان راځي آوټ ډسټرک یا آوټ پروینس نو هغوی دپاره پابندي ده. نو زه د دې میډیا په وساطت سره هغو ته هم یو پیغام ورکوم چې یاره که څوک تکلیف کوي یا چاته پته نه یا جان بوجھ کر راځي چې یاره څه اپروچ به کوو دا به کوو نو هغو ته دا یو اطلاع ده، مهرباني وکړئ او مه راځئ. دلته په هر چیک پوسټ باندې به تاسو ته مطلب نه به راپرېږدي، تاسو ته به مشکلات وي. نو دې هم مهرباني وکړئ نه دې راځي او زموږ خو دغه ډیوټي ده او په هر یو چیک پوسټ باندې دا ډیوټیانې مقرر دي او دا باقاعده چیک اپ کېږي. نو چې څوک په دغه نیت راځي نو هغه موږ واپس کوو. سید رحمان صاحب دا راته ووایه چې په مټه کې ډیوټي کې د اختر دویمه ورځ ده، تعلق د کوم ځای سره لري؟ او رحیم خان بھائی مونږ خو د دې علاقې سره تعلق ساتو چې کانجو زمونږ علاقه ده او د دې ټول علاقې د رسم رواج او د دې خلکو کلچر د هر څه نه واقف هم یو. دلته یو اته میاشتې وشوې ډیوټي کوو جي او انشاءالله کوشش کوو چې دا ډیوټي په ښه طریقه وشي، د خلکو خدمت وکړو، د هغې د روایاتو د هغوی د کلچرو. صحیح ده. ته چې نن ولاړې د اختر دویمه ورځ ده، چوټي درته پکې میلاو شوې ده او که نه ده؟ او رحیم خان بھائی جو اختر خو یو په کور کې تېر کړو جي، صرف د اختر هغه ورځ له لاړو او هغه خپل خپلوان یې ولیدو او دغه د نن بیجې سهار وختي راغلي وو او ډیوټي شروع کړې ده د قوم دپاره. انشاءالله چې صحیح نو موږ به کوو جي او دا زموږ ډیوټي ده، موږ خپل فرض ګڼو جي، کوو به انشاءالله. بالکل قدرمندو کتونکو، که یو طرف ته موږ وګورو د کرونا وبا ده، بل طرف ته که موږ وګورو هغه زموږ انتظامیه بالکل چوکس ولاړ دي او د دې قوم په خدمت کې ولاړ دي. قوم له هم پکار دي چې هغه د دې خلکو سره تعاون کوي. د تعاون مطلب دا دی چې کم هدایت جاری شوي دي یا د ایس او پیزو په حواله دي یا آوټ ډسټرک والا خلک چې راځي هغه انټر کېږي، عادي هم نه راځي ځکه دا یو ورځ دوه دي. دا زموږ وطن دی، زموږ خاوره ده او دا کومه سیمې ته چې موږ دا خلک ځي چکرو له ځي دغه چرته نه ځي دا به د دې نه بعد چې دی انشاءالله دا خپل وطن به موږ آبادو، دا خپل وطن چې دی دا به ګل و ګلزار ساتو. خو په څه چې د انتظامیې سره تعاون وي او موږ خپل ایس او پیزو تحت چې دی موږ خپل هغه وخت چې دی هغه په هغې کې تېر کړو. آیا نه چې داسې خراب وخت چې کم زموږ د نظرونو نه ووت، کم زموږ د مخې نه هغه قیمتي سرمایه، هغه قیمتي خلک چې دی هغه لاړل او ډېر نقصان یو
بیا مون او اصل کې د تحصیلي مټې خاوره چې دا ډیره زرخیزه خاوره ده. په دې کې موږ ډیر زیات نقصانونه کېښودل. هغه د زلزلې په مد کې، هغه د بارانونو د سیلابونو په شکل کې، هغه د دهشتګردۍ په شکل کې. نو پکار دا ده چې موږ انتظامیه کم هدایت موږ ته کوي چې په هغې باندې موږ سره تعاون وکړو، نو موږ ته به را روان مشکلات چې دي هغه به اساني. د بل پروګرامه پورې ما خپل کوربه رحیم خان له اجازت را